صحابي راغی عمر قربان د صحابهونه وی د الله حبیب وی د بیبي حق راته وښایه د ښځې څه حق دی د ښځې حق آسان دی ښه نبی علیه السلام ورته وی چې څه په خپله خوري هغه به په ښځه خوری ښه نو داسې نه چې ته بار په یو هوټل کې ډوډۍ خوري کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او ښځې له په کور په ساګ اوړه ډک کې ښه نو دا دې د بیبي حق ضایع کو ښه چې څه په خپله خوري هغه به په بیبي خوری نو چې ته یې هوټل کې وخوري چې هغې له کور ته راوړه ټیک ده وی چې څه په خپله اغوندي هغه به په هغې اغوندی چې څومره طاقت دي د هغې مناسب به جامه ورکړي ټیک ده وی په مخ به یې نه وښي ښه په مخ به یې نه وښي او کنځلې به ورته نه کوي د مور او پلار کنځلې به ورته نه کوي ښه په مخ به یې نه وښي د مور او پلار کنځلې به ورته نه کوي دی ورته زر وی پلار دې داسې و مور دې داسې وه او داسې و ځکه یې تا له لور درکړه که نه تا له لور درکړه ته ځکه نن هغه کنځې که نه نو دا ټیک خبره نه ده ښه نو د بیبي حق آسان شو که نه څه خوري هغه پې خوروه څه اغوندې هغه ورته اغوندوه په مخې مه وښه او بدې ردې ورته مه وایه مور او پلار وله مه یادوه ښه بس دا د بیبي حق دی اوس بیبي وایي د خاوند حق څه دی نو زه وایم بیبي د خاوند حق ډېر زیات وی څومره دی وایم بیبي نشم بیانولی وی بیان یې که وایم نشم بیانولی وایم زه به تا ته د خاوند په حق کې یوه خبره وکړم د دواړو جهانو سردار صحابو ته وفرمیل وی که په شریعت کې سجده جایز وي او ما چاته ویلی وی چې بنده دې بنده ته سجده وکړي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی و چې ته خاوند ته سجده لګوه که دا سجده جایز وی نن به ښځو خاوندانو ته سجده لګوله بس ښځه د دې نه حق معلوم کړي د خاوند که سجده جایز وی نن به تا خاوند ته سجده لګوله که سجده جایز وی دا ښځې خو خبر نه دي حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله ټیک شو خاوند اجازت نشته د ووته زر زر واپس راشي وي خاوند مې نه دی خبرو ما غم خاده وکړه تا غم خاده وکړو خو ځان ته د آخرت لوی پیټې دروند کړو پیټې نه خو نه خبر چې ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله دا څنګه قدم اوچت کی دقه ځمکه پې لعنت ووي اسمان پې لعنت ووي او د اسمان منځ کې چې څه مخلوق دی پې ټول لعنت شروع کی دا ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتلې روانه دا په لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه ډوبه په دې حالت کې ولا خدای مرګ نه راولي ښه ډوبه په لعنت کې روان دا څه مخلوق د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول په دې ښځه باندې لعنت رالیږي دا ځمکه باندې خپګ دی او هغه پې لعنت وایي اسمان د لاندې تیریږي او اسمان پې لعنت وایي چې د خاوند د اجازت نه بغیر وځي بعضې قوتي خاون غریب راشي یو کور کره غږ کې بل ښځه به تاسو کره نه راغلي دا ته پرش نه کوې ځکه دې حال ته ورسېدې که نه ښه پرش کوه لږ ډېر ښه یروه را یروئ دلته خو به رواج پته نه لګي خو ورو ورو رواجونه بدلېږي واده 3 ورځې که نه لاول به دې ښځو یوه جوړه واده له جوړوله ټیک وه اوس وایي 3 جوړې به جوړو ته وایي دا واده ښه وایي نه که نه 3 ورځې نو موږ وایو ته به ولې 3 جوړې اغوندې وایي نن چې یوه واغوندمه نو دې کې خلکو ولیدم زنانه وو که نه سبا بله اغوندمه چې کومه کې نه یم لیدلې وایي دا جوړه یوه جوړی وه نو ته د خاوند باندې ترس نه کوي دا ستا د خاوند د وجود نه خوله وتلې ده او دا هغه پیسې ده ته څه وایي ستا خاوند غرمو سېزلی دی او تاله یې دا پیسې راوړي ستا کې ترس نشته چې دا ولې ته په 3 جوړو والوځئ نو بله ورځ په بله جوړه واغوندې وي دې کې پرون خلکو لیدلی یم لکه ته ورته داسې ووایي چې دا ښځو ته لیدې پرون نو څنګه چې دا جوړه لیدلې وه نو داسې ته هم لیدلې وې که نه نو خوښه دی نه ده چې نن یې راله یوه ښځه ولیده او سبا راله بله ښځه وینې او بله ورځ راله بله ښځه ویني څومره مزه به کوي دا به وایي چې نه بس یوه جوړه پوره ده خو دا نورې کیسې مه کوه که نه ښه چې جوړی لیده نو خو ته هم پرون لیدلی وي نو ښه نه ده چې نن نوې جوړی او نوې ښځه راله ویني سبا راله بله نه او بس 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 نو پرش پې لږ ډېر کوئ ښه چې برابر یي ښه صحیح ده که نه هسې یاروئ ما
بهر صورت نو هغه ښځه خپلې لور ته نصیحت وی د خاوند به د سترګو خیال ساتي که په دې دریو خبرو ښځو عمل وکړو او د خاوند سره اختلاف راغی زه به جرم ورکم وی د سترګو به خیال ساتي وی د سترګو خیال یې څه دی وی هر ټیم ورته ډولۍ ګرځه ښه چې دې تا ته وګوري او تا دا نوي کپړې او بس دې به نه خفه کېږي ښه دې به خوشحاله دې به خوشحاله نو چېرته د څاروو هغه د څاروو کار چې کوي نو چېرته به یې د غوښانو هغه جامې اغوستي چې د کور کار کله به دوپټه یو شاني او کله به بل شاني نو خود به خاوند خفه وي وی د سترګو خیال یې ساته هر ټیم ورته ډولۍ ګرځه وی ښه د پوزې څه خیال دی وی هر ټیم خوشبوی لګوه چې دې پوزه راکاږي چې تا ښایسته عطر لګولي ښه وی ښه وی د غوږونو یې څه خال دی وی داسې خبره ورته مه کوه چې په غوږونو یې چپه ولګي نو کیسه ختمه شوه که نه چې هر ټیم ډولۍ ګرځي او عطر یې لګولي او داسې خبره نه کوي چې ستا په غوږونو چپه ولګي دا خاوند خدای والی دی چې دی به هسې بېسه په ښځه را باندې کې نه مړه داسې هسې بېسه هم نه وایي که نه ښه بهر صورت بیبي د ژوند بهترین ملګری دی دا همسفر دی دا د ژوند ملګری دی او بیبیانو ډیره قرباني ورکړي نن د ده واده دی که نه ټیک ده تاسو ته پته ده شکر دی چې خبر یې نن د واده وکړو د قرباني ورکړه که ښځې ورکړه تاسو وایئ چې ده ورکړه مړه علما یې راغوښتي دي ټینټونه یې لګولي نه مړه دا قرباني ده قرباني ښځې ورکړه پلار چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې رونه چا پرېښودو ښځې قبیله چا پرېښوده ښځې کلی پاتې پلار پاتې او مور پاتې ګوره ستا کلي ته کلی وایي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي ستا جیداد ته جیداد وایي ستا کور ته کور وایي ښځې نه چې خلک تپوس کوي چې د کم کلي دا د خاوند کلی ښیي کو خپل کلی ښیي د خاوند کلی ښیي ښه دا بیا هر څه پرېږدي او دا دومره قرباني وکړي او د خاوند نه راشي نو د ښځه چې قرباني وکړي نه د دې به خیال ساتو دا به داسې په معمولي خبرو به دا رښتې نه ورانه و ښه د دواړو جهانو سردار کور و یوې زنانه غږ وکړ چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بلکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان اخو وفات شوې وه او غږ بیخي د هغې په شانې و نبی علیه السلام چې غږ واورېد جو په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دواړو جهانو سردار په جړا ولید دا اوښکې په مخ را روانې مې د الله حبیبه ولې جاړې وی چې دا اواز را باندې بلکل د خدیجې په شانتې ولګېد ما چېرته خدیجه مې په وره راننوتله ما چې خدیجه مې چېرته په وره رالله ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سیوا د بیبي خدیجې نه چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله په مخه ما ورته ورځ وی چې دا خو یو بوډۍ ونو ته په مخه دا بوډۍ یو زوته یې ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظه یې ته عالمه یې ته فقیه یې ته ډېره لوړه یې خو بیبي خدیجه وخه عایشې ما نه به نه خفه کېږي بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګه پورې بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه ړومبی ایمان راوړی دی د بیبي خدیجې نه زما اولاد دی بیبي خدیجه زما سهاره وه زما تکیه وه زما تسلي وه زما ډاډو زما ډډه وه ډډه ما بیبي خدیجې ته ډډه وښلې ده د مرګه پورې به زه بیبي خدیجه یادوم د مرګه پورې او چې سالن به یې پوخ کو بیبیانو ته به یې وی د بیبي خدیجې ملګرو له تېره سالن اوسه د بیبي خدیجې ملګرې له تې سالن اوسه ما ته بیبي خدیجه مخې ته کي ما ته بیبي خدیجه مخې ته کي بیبیانو سره به یې دومره ښکلی ژوند تېروه ښه